شراب چې دی دا حرام دی، خو د شرابو ته سړی کله رسیږي؟ د دې مبادی قتل غواړي چې د کومو طریقو باندې سړی شرابو ته رسیږي. اولنۍ مبدا د شرابو نثار کول دی، دا اولنۍ قدم دی چې خوله یو ځل په نثارو عادت کړه، دی لږی سیګریټ پکار دی، دا دویمه مبدا ده. سیګریټ پسې دریم نمبر چرس پکار دی، په څلورم نمبر افیم پکار دی، مدک پکار دی. بیا د دې مرتبونه چې اوچت شي دا په شرابم ایله نه کوي، دا په هیروین باندې ایله نه کوي، دا په آیس باندې ایله نه کوي. تمام ګناهونه چې دي اول سری نثار دی. نثاری سړی چې دی وروره چې نثارو سے خوله عادت کړه نو سیګریټو ته هیڅ شی نه ښکاري، چې په سیګریټو یې خوله عادت کړه چرسو ته هیڅ نه ښکاري، چې په چرسو یې ځان عادت کړه نو مدک او افیم مو ته څه نه ښکاري، چې په دې ځان عادت کړه نو هیروین، پوډر، آیس، شراب د دې هیڅ پروا بیا نه ساتي. نو چې څوک د نثارو سعادت نه وي هغه خو د شکر وباسي، او چې څوک نثاري وي دا نثاریان هم دو قسمه دي، نارینه نثاریان دي، ښځې نثاری دي. نو دا که سړي نثاریاني که ښځې وي نثار د قاطع شکل باندې پرېږدي. او دا دی یو سړی نه وایي چې جی زه پرېښودی نه شم، دا خو ما ډېر وس وکړو او پرېښودی نه شم. زموږ والد صاحب الله دې وبخي هغې ویله چې دا مکمله غلطه خبره چې زه پرېښودی نه شم، زه وایي د سر نثاري ومه و چې دا مولوي صاحب عالم شو ما نثار پرېښوده هېڅ تکلیف راته پکې نه و، چې دومره راته ویل چې نثار ناجایز دي په هغه ورځ ما پرېښوده. ښه او که چېرته شونډه کې معمولي غوندې څه خارخ بارخ راځي نو تور مرچ د ځان سره لږ پیدا کوي، یو دانه تور مرچ به دې شونډه کې ږدئ نو د هغې خوند به په دې شونډه کې خورېږي، او دا تکلیف زیات نه زیات یو میاشت دی، یو میاشت وروسته تکلیف ټول ختمیږي. نو لہذا که څوک نثار نه کوي خدا ډېر ښه خلک دي، خو که څوک نثار کوي دا د نشو اولنۍ مبدا ده، نو دې نه یې توبه مباسي او دا دې پرېږدي. سیګریټ دې پرېږدي، مدک دې پرېږدي، هیروین او پوډر دې پرېږدي، او دا داسې مرتبې ته ورسي چې د آیس مرتبې ته ورسیږي، مور نه پیژني، خور نه پیژني، ښځه نه پیژني، اولاد نه پیژني. چې داسې مرتبې ته یو انسان ورسي نو دا خلک خرخه دی، د دغه سړي نه ځناور خر بیخي ښه دی. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. په تمامو زنده سرو کې ناکار زنده سر هغه انسان دی چې کون دی حق نه اوري، چاړه دی په حق باندې نه خوله نه خوځوي، او عقل پکې نشته دی، پوهېږي نه، دا ناکاره په تمامو زنده سرو کې. لہذا چې دغه مرتبې ته ورسیږي، موږ ډېر پوډریان لیدلی دي زموږ مخې له راشي دا خلم کږه کې او ټول کوږ شي، یا لکه موږ د طویلو کې دا کار وکړي چې اوس دوا باندې دوا نه چې قرآنونه ورپسې کوم اوس ناوړي ته تمنى الإقالة من ذنبه، تمنى الإقالة من ذنبه ولم يستطيعها ولم يستطيقها.
واپس کېدلو تمنا کوله خو واپس نشو نه طاقت لري او نه واپس کېدی شي کله چې داسې مرتبه ته ورسی دا په نه په دواګانو واپس کیږي نه په تقریرونو واپس کیږي نه په بیانونو واپس کیږي او کجره تاسو د پیښور نه لغونده کې مخکې لاړ شئ د کارخانو طرف ته وګورئ ورو دا پراتی دا تور ته چې د جهنم اوردنونه دي هلته پراتی یو څادرګوټی به سر اچوي لوګی خیږي د خولې نه زه هم د دې خلکو خو میندې مي دی به پلرونه مي دی به ښځې مي دی به ورونه مي خویندې به مي دا ولې داسې په بد حال باندې پراته دي دا چې د ځان سره ټوکې کولې د ځان سره به ټوکې نه کې دا خوله الله درکړې ده په دې باندې اذکار کوه دا خوله الله درکړله په دې تلاوت کوه دا خوله الله درکړه په دې اوبس کا په دې روړی خوره په دې حلال چیز خوره حرام چیزونه خوله کې ما چوه یو نصاری کور کې ساتل او د لسو چرګانو ساتل یو شی دی لس چرګان دونه غول نه کوي کور کې لکه یو نصا چې پړتا دیجه کې او چونډې دی آغازه کې دی آغازه کې دی دا خو چې مسلسل جاری او د کور کې وایوالی کېږي څه ګزاره به کېږي او که نه نو سره مطلب هغه پاکیږي نه اوسولې نو نصار چې دا مبدا ده د شرابو دا مبدا د هیروینو دا مبدا ده د آیس دا مبدی مستعملوي تاسو هیروین نشئ څکلی تاسو پوډر نشئ څکلی تاسو آیس نشئ څکلی شراب نه څکئ د دې مبدو نظام بچ کئ دوستانو څونه مسلې چې پیدا دي نو دا د مبدو نه پیدا دي